پتا به شاملی کړی دي کم سړی چې په رمضان کې کله خوراک کوي بازار کې د رمضان قدر او تعظیم خیال نه ساتي فرمای حکم دا د شریعت ته چې قاضي وخت په کار د 60 تی وایي ولې چې خلک عبرت حاصل کړي چې رمضان توهین نه کوي نن زمونږ هوټل کلاو نن زمونږ خوراک زیونه کلاو نو ما عزتمند دنیا والا به تیر شي خو ګرانه د آخرت ته نه به تیریږي بصرې په ښار کې محمد نام یو کس و ډېر ګناهګار ډېر سیاکار ډېر خطاکار خو کله به چې دا مبارکه میاشت راغه سپوږمۍ به راښکاره شوه نو غسل بیا وکړو پاکې جامې بیا واچولې خوشبوی بیا ولګوله او چا څومره ګناهونه بیا کول بیا بند کړو مرګ نه بعد چا وکتلو ما فعل الله بک صاحبه څه معامله در سره وشوی خو ډېر ګناهګار دی بلکل ګناهګار خطاکار سیاکار یوه ګناه مې نه ده پرېښودی خو رمضان شریف به مې له زړه نه قدر کولو له زړه نه به مې احترام کولو الله رب کریم ما ته وفرمایل زما دې میاشتې سره تا دومره محبت و چې غسل به دې وکړو ورپاره جامې به دې واچولې زما عبادت به دې شروع کړو ورځه دې ستا ټول ګناهونه ما وبخل دا داسې یوه میاشت دا داسې یوه میاشت دی الله محبوب فرمایي هره شپه په آسمان دنیا باندې الله آواز کوي آسمان دنیا باندې الله تجلی فرمایي ای زما بندگانو په تاسو کې داسې څوک شته چې دی ما ته خپل ګناهونه وړاندې کړي زه ورته وبخم په تاسو کې څوک داسې شته چې دی ما نه عفو وغواړي معافي وغواړي او زه یې معاف کړمه په تاسو کې داسې څوک شته چې دی ما نه څه طلب کړي او زه یې ورکړمه خو موږ مسلمان څه کوو موږ خو بیا ټوله شپه خلک دا هلکان مو چې دي کرکټونه کوي مشران مو چې دي هغه یاره وایي ټایم پاس کېږي نه څوک لډو ته ناست وي